لهم صفات مطابق تذکرہ کېدل د څو صفتونو حقیقي او ذکر وشو. مزید فرمایي د الله صفات حقیقي او سمع د اورېدل والبصر او لیدل. تعریف ذکر کوي وهي صفة تتعلق بالمسموعات. دا یو صفت دی چې تعلق دی د مسموعات سره او بصر صفت تتعلق بالمبصرات. دا یو صفت دی چې تعلق دی د مبصرات سره. د دوی سره هم صفت د ازلیت د ملحوظ دی څنګه چې وړاندې سره صفت د ازلیت او صفت الازلیت دارنګه دلته له سره صفت د ازلیت ملحوظ دی چې صفت ازلیه تتعلق بالمسموعات او صفت ازلیه تتعلق بالمبصرات. لیکن شارح د ازلیت ته دلته ذکر نکو اکتفاء بما سبق. وی وړاندې د څو ځل دا ټکي وویل چې هغه ځای نه دې زده کړو چې بس هغه اکتفا وکړو. فائدہ د دې قوتونو دا ده چې فتدرکو بهما ادراکا تاما. صيغه معلومه هم ویلی شي ضمیر به پکې الله ته راجع. د الله لپاره قوت سامعه ده او قوت باصره ده. نبي فتدرکو بهما الله جل جلاله په دې ادراک کوي او ادراکا تاما اوریدلم کوي لیدلم کوي او لیدل اوریدل دا تام او صيغه مجهوله هم ویلی شي. بیا بهما د تنایل فاعل وي فتدرکو بهما حاصلولی شي په دې دوانو باندې حاصلولی شي په دې قوت سامعه او باصره باندې ادراکا تاما. دا خود قوت تذکره و د صفت تذکره و. مزید دې فرمایي په دې سره کوم ادراک حاصلېږي نو ادراک تامه دی لا علی سبیل التخیل والتوهم تخیل والتوهم. په دې سره رد دی او بعضې حضراتو باندې د هغوی رایه دا ده چې د الله دپاره قوت سامعه او قوت باصره مستقل صفات نه دي بلکې دا عبارت دی د علم بالمسموعات او علم بالمبصرات باندې. څومره اشیاء چې اورېدلی شي په هغې د الله علم دی، څومره اشیاء چې لیدلی شي په هغې د الله علم دی. دا علم بالمسموعات او علم بالمبصرات دې ته ویلی شي سمع، دې ته ویلی شي بصر. علامه په دې رد کوي او فرمایي دا خبره غلطه ده چې ته تعبیر کیا پدې چې علم بالمسموعات او علم بالمبصرات نه قوت سامعه او باصره مستقل صفات دي او فرق دا دی چې پدې سره حاصلېږي ادراک تام. ادراک تام به لا على سبيل التخيل. تخیل عبارت وی حصول د صورت نه په خیال کې صورت د شی په خیال کې حاصل شي. والتوهم توهم عبارت ده د حصول د معانیونه. قوت واهمه کسب د حصول د معانی جزئیو کی. معانی جزئیه دا چې د یو انسان د بل سره دوستانه ده ته وپېژنې چې دی د هغه سره ملګرتیا وه. دا یوه معنا ده، دا کسب د قوت واهمې کوي. همدارنګې دا صاحب د دې بل سره نالګي ده، دا یو جزئي معنا ده. همدارنګې د دې صاحب چې کوم دی ډېره ډوډۍ خوښه وه یو جزئي معنا یې. د دې چې کوم دی د سبق سره ډېر شوق او مینه وه. دا زنګ ملګری و د ده د تهجدو سره ډېر شوق و. داسې جزئي معنیه چې کسب کوي نو دا په سترګو نه ښکاري. دا بیا د واهمې کاري چې دا کسب کوي. حاصل د فرق دا دی چې کوم اشیاء حاصلېږي په علم سره نو علم خو یا تخیل وي حصول د صورت یا د معانیو حصول وي. دا تخیل او توهم دی او په دې تخیل او توهم سره ادراک او کشف تامه نه راځي. په خلاف د سمع او د بصر نه په دې سره کشف تامه راځي، ادراک تامه راځي. نو پته لګي چې فرق شته د سمع او د بصر د علم سره. هر کله چې فرق شته دی
نو دوی ته چې کوم دی علم ویل چې علم بالمبصرات او علم بالمسموعات دا کې قوت سامعه او قوت باصره ده، نو غلطه ده. لا على سبيل التخيل والتوهم ولا على طريق تأثر حاستين سره یو بل اعتراض ده پکې. اعتراض دا پیدا شو چې د الله د پر قوت سامعه او باصره پیدا شونه توړان د تعریف ذکر کوو. قوت سامعه دا خو عبارت ده د هغه قوت نه چې دا پروت دی چې کوم دی اچولې شوی دی فی العصب المفروش فی مقعر السماع. د وخت په دې سوري کې دا نه یوه پله ده خواره شوې په ده کې طاقت دی او دا هوا متکیف شي په هغه خپل کیفیت باندې او دغه عصبی مفروشې ته ورسېږي نو بیا ادراک وکړي دې ته سمع وایي. دا معنا راواله د الله په شان کې جسمان که راته نه شي ویلی. اندام د غوږ کم ځای کې دی، عصبی مفروشه کم ځای کې ده او بیا هوا دپاره دا کیفیت حاصلېدل چې ورسېږي او دغه پلې سره وجنګېږي او ادراک وکړي شي. دا خو د الله په شان کې نه شي ویلی. دارنګه قوت باصره ته تعریف ذکر کوم چې دا خو عبارت دی د هغه قوت نه چې کوم ایښودلی شوی دی په هغه سترګو کې چې کوم دوه قلې راغلي دي او دواړه یو ځای شوي دي د سترګو د پاسه او بیا بیلې شوي دي او په دې سره اشیا حاصلېدل. نو اشیاو حصول خبره مو هم هلته کړې وه په اسبابو د علم کې چې په فاصلې سره اشیا څنګه حاصلېږي. څوک وایي دا په طریقې د انطباع سره حاصلېږي او څوک وایي دا چې کوم دی په شعاع نوریو سره حاصلېږي. خو که په شعاع نوریو سره حاصلې انطباع سره حاصلې دا هر یو چې ته کوې خو دا اندام غواړي او دا عصبي غواړي او هغه ته تلاقي غواړي او افتراق غواړي او دا مسلې خو د الله په شان کې نه شي ویلی. نو څنګه الله دپاره صفت ومني قوت باصره؟ دې جواب کې د الله دپاره قوت سامعه باصره دا شته، لیکن دا قیاس ور په مخلوق باندې چې مخلوق کې داسې حالات دي نو هلته به هم داسې وي. نه، دا قیاس د غایب دی په حاضر، دا غلطه ده. الله لیدل اورېدل کوي قطع لحاظ د دغه عصبونو او قطع لحاظ د دې اندامونو نه یو ته هم حاجت نشته. دا خو زما ستا احتیاج دی. نو فرمایي لا علی سبیل نفس چې کوم دی علی طریق تأثر حاسه چې ګینې حاسه پکې مؤثر شي او دا اندام پکې راشي و وصول الهوا او هوا کې ورسېږي مقعر السماع ته. داسې نه ده، دا د الله شان دی، هغه یو ته محتاج دی. ولا یلزم من قدمهما سره یو بل اعتراض ده پکې. اعتراض دا پیدا شو چې تاسو د الله دپاره سمع ووې بصر مو ووې، نو د سمع تعلق د مسموعاتو سره د بصر تعلق د مبصوراتو سره. کله چې تاسو دا صفت د الله دپاره وایي دا مبصرات او مسموعات دا به هم په ازل کې ورسره وایي، ځکه چې تاسو خو د الله دا صفت ازلي منئ. سمع تعلق د مسموعاتو سره او د الله صفت د سمع تاسو ازلي وایي، د دې تعلق د مسموع سره نو مسموع به هم ازلي وایي. د بصر تعلق د مبصر سره بصر د الله صفت د ازلی نو مبصر به مصر ازلی وای. نو په تاسو خو لازم شو ازلیت د حادث، دا ناروا ده. دې جواب کې فرمایي یو صفت د الله دی چې سمع او بصر دی دا قدیم دی ازلی دی، او دویم تعلق د دوی دی د مسموعات او مبصرات سره تعلق حادث دی په حدوث د متعلق سره. څنګه چې متعلق چې مبصر دی، څنګه چې متعلق چې مسموع دی، دا حادث نو دا تعلق سره هم حادث دی. او هر چې صفت د الله دی هغه قدیم دی، هغه ازلی دی. اوس د تعلق د حدوث د وجې نه دا نه لازمیږي چې صفت د هم حادث شي. ولا يلزم من قدمهما نلزمږي د قدم د سمع او د بصر نه قدم المسموعات والمبصرات چې مسموعات او مبصرات کې هم قدیم شي. د دې اعتراض د بیه کې خپ مسلمات سره کما لا يلزمو سره یو مسلم قاعده ول ذکر کوي.
زدل تخو تاسو اعتراضو کو پا مسموعات و مبصرات و باندی لگا بخبر بلخو عبوزو دا اللہ جل جلالہو علم تا نو آلتا بمو بایو کنا چه علم تعلق دا معلوم سری دا خو تاسو منی چه دا اللہ علم شتی او دا علم تعلق دا معلوم سری علم صفت ازلی دی تعلق دا معلوم سری نو دا معلوم بنگینی پا ازل کے موجودی او سرت دینا چه معلومات خدا پا ازل کے نو دا معلوم خو موتا یو دا خو پچا تلا ازل کے رازی نو چه اکر دا مسلم دا چه دا اللہ صفت دا علم دی و ازلی دی سرد دینا چه تعلق دا معلوم سرد دی او پدې سره خدمت د معلوماتو نه لازمیږي نو همداسې ومنه چې سمع د الله صفت ازلی دی بصر د الله صفت ازلی دی تعلق د مبصر او د مسموع سره دی او مسموع او مبصر قدیم او ازلی نه دي کما لا یلزمون څنګه چې د لازمیږي خدمت د علم نه او قدرت د خدمت د قدرت نه خدمت المعلومات والمقدورات خدمت د معلومات او د مقدورات ذکر انها صفات قدیمت دا صفات قدیمه دی او تحدث لها البته پیدا کیږي د دې صفات د پر تعلقات پیدا کیږي بل حوادث صفات قدیم دی او تعلقات حوادث راځي حوادث او د تعلقات حادث دي مثالونه تعالی وړاندې وي والاراده والمشیه دا الله بل صفت د اراده او مشیت دا دواړه کې بیل صفاتونه دي شارح فرمین دا دوانه یو شی دی هما عبارتان دا دوانه عبارت دی عن صفت فی الحی اراده و مشیت دا صفت دی پا حی که توجب تخصیص احد المقدورین دا واجبی تخصیص دی یو دا مقدورین و پی احد الاوقات پی یو دا اوقاتو که بالوقوع پا وقوع سا دا دوانه مشیت او اراده یو صفتو و دا دوانه ولی ذکر کوي پدې کې دوه فائدې یو فائدہ په دوه ذکر کولو کې دا ده چې د الله دا صفت ذکر کیږي نو په دې دوه ټکو ذکر کیږي کله په اراده سره ذکر کیږي کله په مشیت سره ذکر کیږي الله جل جلاله چې په خپل کلام کې د دې صفت ذکر کوي نو په دوه ټکو سره ذکر کوي کله په اراده سره ذکر کوي او کله په مشیت سره ذکر کوي تعز من تشاء وتذل من تشاء يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ارادي سره تذکرہ راغلی د مشیت سره راغلی هر کله چې الله جل جلاله دا په دوه ټکو ذکر کړو نو دلته مصنف هم په دوه ټکو ذکر کوي چې ول اراده والمشیه او په حقیقت کې صفت یو ده دیمه فائدہ پدې کې رد په کرامیو باندې وړاندې چې کوم دې په خپل ذکر کې په کرامیو باندې رد کړي د کرامیو خیال دی چې مشیت قدیم دی او اراده حادثه ده د دې په رد ذکر کې دا دوه یو شی دی چې ته مشیت قدیم وای نو اراده به سره قدیم وای دا نه چې یو قدیم او بل حادث وای دا دوه فائدې پکې ونه ځکه دوه نمونه واغستل ول اراده والمشیه تعریف ذکر کوي چې دا اراده وای ستا پیدا صفت دے پر جمدی کی توجب تخصیص احد المقدورین دا قدرت نسبت چه کمی دا ممکن وجود او عدم تدا برابر بھی ستا بچے ممکن دے ستا مرد ممکن دے دا اللہ جل جلالہ قدرت پر دے بانشتے چه تالا بچے در کی تا پاک مرد کی پر دے قدرت شریح پر دے وجود او عدم دون بان قدرت علی السویہ دے اوس د دې قدرت نه بعد چې تا ته بچي ملاویږي مثال په تور 15 کاله پس ملاویږي نو 3 کاله پس ولې نه ملاویږي شپږ کاله پس ولې نه ملاویږي د 15 کالو کې تخصیص ولې راغلی بیا چې تا له دا بچي درکې او دا د جمعې په شپه پیدا کیږي نو د زیارت په شپه ولې نه پیدا کیږي د خیری په شپه ولې نه پیدا کیږي بیا چې دغه بچی تا ته ملاویږي او دا د جمعې په شپه ملاویږي او په دیر کوهستان کې دا تا ته ملاویږي نو په مردان کې تعالی ولې نه درکړي دا تمام تخصیصات چې دي دا کار د اراده دی الله خو قدرته علی السویه
درکول نه درکول. بیا درکول برابر مردان کې پاکستان کې درکول برابر جمعې شپه خیالي شپه هر څه کې برابر. خو د یو له چې ترجیح ملاویږي چې تا د پلانکي ټیم کې به دا در کوم او په دې وخت به در کوم او په دې ځای کې به در کوم، دا تخصیصات دا پیدا کېږي د ارادې نه. پرون دې وی قدرت دا مصحح وي، اراده مرجح وي. نو سي ترجیح ورکړه وجود د په عدم باندې، ترجیح ورکړه پاکستان له په مردان باندې. نو بیا فرمایي چې دا واجبي تخصیص د یو د مقدورینو، وجود یو مقدور دی، عدم بل مقدور دی. یو له ترجیح ورکي په احد الاوقات، په یو د اوقاتو کې په وقوع سره. نو کله وجود د ترجیح ورکي نو بچی درکو، کله عدم له ترجیح ورکي جو تا چې کوم د دنیا نه بوزي نو په وقوع سره. دا خو تعریف د اراده. اوس چون کې د اراده او د قدرت منځ کې نو فرق منو، نو فرق په کې څه شی دی؟ نو فرق دا دی ما استواء نسبت القدرت الى الكل. د قدرت نسبت غونډو ته برابر دی. اینو قدرت کار دا دی چې هغه وجود عدم ته برابر وي. ترجیح چې ملاوي دا هغه په اراده ملاوي ده. یو تا ته تعریف هم ذکر شو د اراده، دویم چې کوم د قدرت سره فرق هم ذکر شو. وكون تعلق العلم تابعا للوقوع سره دا رد کی فلسفیان باندې. فلسفیان وایي دا چې کوم صفت دی د اراده، د اراده څخه مستقل صفت نه دی، بلکې د اراده نه فلسفیان تعبیر کوي په عنایت الهی سره. عنایت الهی سره د الله مهرباني. اراده عبارت دی د الله د مهربانۍ نه، دا اراده عبارت دی د علم نه په دې مقدوراتو باندې، د علم نه په دې نظام عجیبه باندې. د الله علم د واجب علم په دې نظام عجیب غریب باندې چې دا نظام عجیبه غریبه چلول دی په دې باندې علم دی. او دا ټول الله چلی، دا د الله مهرباني ده. د دې نه تعبیر کوي په عنایت الهی سره، او دا عنایت الهی وي دغه اراده. نو بیا دوی علم ته راجع وي، دی پرې رد کوي اراده جدا سیز دی، علم جدا سیز دی. وکون تعلق العلم، تعلق د علم چې راځي نو تابع للوقوع، علم خو تابع د وقوع وي، او دی خو اراده مرجح د وقوع وي. یو تابع د وقوع وي بل مرجح د وقوع وي، مینس کې فرق وي. نو کوم ځای کې اراده علم شي چې تاسو وایي دا علم دی او علم د الله دی په دې نت عجیبه باندې عنایت الهی ورته وایي، نو دا علم نه دی، دا خو مرجح د وقوع دی، دې ته اراده وایي. او علم دا خو د وقوع تابع. تا ته مې چې دا دوه ټکي ذکر کړل، اراده او مشیت، سره د دې نه چې دا دواړه یو صفت وو. په دوه ټکو سره ولې تعبیر کوو؟ تا ته مې دوه فایدې. یو تینا الله تعبیر کو په دې دوه لفظونو باندې، او دویم وفيما ذکرکم چې ماتم ذکر تنبیه علی الرد. دا تنبیه دی فرد علی من زعم هغه چا باندې چې د هغوی ګمان دی. دا کرامیه حضرات دې کرامیه او ګمان دا دی چې ان المشیت قدیمه، مشیت قدیم دی، او اراده حادثه. د اراده تعلق د مراد سره، مراد حادث وي نو اراده حادثه وي، او مشیت چې کوم دی دا قدیم دی. دې دوه مینس کې فرق ذکر کو کرامیو، نو د په رد ذکر کو فرمای دا نه چې کوم دی اراده کې دا حادثه ده، بلکې دا دوه چې کوم دی صفات یو سید او قدیم دی، قائمه بذات الله تعالی. نو د په رد ذکر کو چې دا حادث نه ده، بلکې کدا اراده ده او که مشیت ده، دا دوه قدیم دي. او چې ارکله اراده د حادث وي نو څنګه د الله د ذات پسې قائم شي، بیا خو به الله محل د حوادث شي. وعلى من زعم ان معنى اراده الله تعالى فعله، دا ابو الحسین النجار وتوی یو سړی دی، دا هغه یو غلط خیال دی. نو باغی باندې رد کوي چې کوم دی او فرمایي دا هغه خیال دا دی چې ان معنى اراده الله تعالی، دا اراده چې موږ د الله د لپاره صفت وایو د ارادې څه معنا ده؟ جمهور خدا معنا کوله چې دا مرجح للوقوع وي،
مخصص للوقوع بزمان في وقت في مكان، دا تخصیصات د ارادې ناراضي. او دې سوي اراده چې کوم د الله د لپاره صفت ذکر کیږي نو معنی د فعله د الله کول. اراده دې ته وایي چې الله څه کوي، نو انه ليس بمکره ولا صاحب ولا مغلوب. الله چې څه کوي په دې کې مکره نه دی، چا به زور نه دی اچولی، ولا صاحب الله په دې کې سهو نه دی، ولا مغلوب الله په دې کې مغلوب نه دی چې بل په غالب شوی دی او شابه دسې وکوه. چې څه کوي د چا د خوا نه مغلوب نه دی، سهو نه دی، مکره نه دی، دغه کولو ته وایي اراده وایي. دای یو معنا کوي. او سره د فرمایي و معنا ارادته، معنا د اراده د الله سره فعل غیره، فبل باندې کول. فبل باندې چې کوم ته کول انه امر به، چې په دې باندې امر الله کړی دی. دا دو مطلب د ذکر کړی. یو مطلب د اراده دا ذکر کړی چې د الله فعله د الله کول دی په داسې کول سره چې لیس بمکره ولا صاحب ولا مغلوب. دا معنا کړی دا. دا معنا غلطه ده. ځکه غلطه ده چې بنا په دې باندې بیا خو جمادات مرید شول. دلته خشاک را جمع کړه او تیله او ته ولګوه، دا پاتره به اور اخلي که نه به اخلي. اوس ته بېغم ورته کښېنه، هغه به ښه سوځېږي، کار به کوي. دا اور چې لګی دی سوځول کوي نو لیس بمکره، په دې باندې چا یې کړه، تا پسې لوړ راغستی چې صاحبه دا پتری سوځوه کېږي وهم دی. لوړ پسې راغستی نه، مکره خو نه دی. دا اور چې سوځول کوي ولې ساهل سهوه دی. دا اور چې سوځول کوي مغلوب دی، څوک چا پې غلبه کړې ده نه. دا خو په جماعت کې هم دا صفات دي. دغه د اوبو نه یو ډرم ډک او دلته یې راوړه او بیا بیزه کې واړه او د اوبه به ډایرکټ داسې رواني. دا اوبه چې بهیږي او روانې دي نو بیا خو دا مرید شولې، ځکه دا اوبه چې بهیږي بیا مکره چا پې اکراه کړی چې شابه بهیږه ګنې له ورډه ته راځم، چا پې اکراه کړې ده. دا ګنې سهو دي، دا ګنې مغلوب دي. نه هېڅ پکې نشته. دا چې دونه جومات اور واغست او دا سوځېده، دا سوځېدل چې کېدل نو ولې دا څه مکره وو. موږ خو چاپېره ته مینتونه کړل چې مه سوځېږه، چاپېره ترې تاوېدلو چې مه سوځېږه، هغه نه سوځېدل. دا کوم ځای کې مکره وو او دا په کوم ځای کې سهو. نو دا ته چې کوم معنا کې چې کول دي او غیر مکرهین ولا صاحین، دا خو په جماعت کې هم دي. نو د الله دپاره څنګه صفت شي. دویمه معنا کوي اراده د الله څه وایي فعل غیره، په بل باندې کول. انه امر، چې دا الله امر دی، امر کوي په دې سره الله په امر کړی دی، نو دا امر د الله وی دا اراده ده. دی په دې مراد کوي. دا معنا دې غلطه ده. ګوره چې الله پاک په امر وکړو نو طریقه دا ده چې تا اراده امر کړه. نو قانون دی چې تخلف د مراد د ارادې نه دا نشي کېدی. الله چې څه شي اراده وکړي نو هغه څیز ټیک موجودېږي. تخلف د مراد د ارادې د الله نه دا نشي کېدی. الله اراده وکړي ستا د مرګ نو ته بچ کېدی شي. الله اراده وکړي ستا د عزت، څوک کولی شي چې عزت ته نه ولي. نو تخلف د مراد د ارادې نه دا نشي کېدلی. او دا معنا کوله چې اراده خو دې ته وایي امر، چې الله پې امر کوي نو دا اراده امر ته واړوئ. نو چې هر کله امر ته واړوله نو قانون دا دی چې تمام ارادې به تاسو امر وایي، او اخوا چې الله څونه امرونه کړي دي نو تخلف د مامور د امر نه دا خو راتلی شي. الله امر کوي چې کوم دی آمینو آمینو، امر یې کړی که نه. او څونه دنیا کې کافران دي ایمان نه راوړي. الله امر کوي اطیعوا الله و اطیعوا الرسول. څونه بې دینه دی هغوی اطیعوا الله نه وي، تاسو یې نه منئ، د بل نه به سګیله وکړه. تاسو دلته چې کله په جومات کې ناست او وروسته پټ شوي چې ته ګوټ ته چکر دی بیا پکې لګې په موبایل کې ګیمونه کې. تو الله منې ورته ته طالب یې، تا ته چا طالب ویلی دی؟ په حقیقت کې چې کله د خپل کفر ویېږه چې کافر د دنیا نه لاړ نه شي. دا حد کې حرمات دي، د الله د حرمت څیزونه بې حرمتي کول دي. جومات کې ناست شي د الله دین ته ناست یې او ته بیا چې کوم موبایل راوالې بیا په هغه کې لوبې کې
دا چې کله د جماعت پسې استهزاء ده، د مدرسې پسې استهزاء ده، د کتاب پسې استهزاء ده، د استاد پسې استهزاء ده، د دین پسې استهزاء ده. دا د ټوکې کې دا سره د غم ښکاري ولې د ایمان خطر ده چې د دنیا نه به کافر لاړ شي. تاسو ته هسې غم ښکاري چې ګینې نوم هسې چېرته خاربه راغلي و دلته چې کوم د خره مو چلول د خر نه کوز شو کېناستو کتاب وایي. تو قیمتي انسان یې خو ته خپل قیمت نه پېژنې. بهر کې خبره مو دا کوله چې اطیعوا الله ته نه منې نو بل بیا څوک مني؟ اطیعوا الرسول ته نه منې. تاسو اطیعوا الله اطیعوا الرسول منئ، څومره د پکې ګونډیان ناست وي که اطیعوا الرسول چې کوم دی تا ګیره قیچي څنګه راغستې ده باندې وکړي یاره چې دا چې کوم دی رجیږي. دروغ وایي. د یو ګناه دپاره بله ګناه کوي، د هغه ګناه دپاره به بله ګناه کوي، د هغې دپاره به بله ګناه کوي. رجیږي څو پورې چې د اعتقاد سم شوی نه وي که نه عقیده ټیک نه وي نو اعمال نه سمېږي. کله چې د عقیده راله په دې باندې چې زما رب شته، عقیده دې راله چې زه د رسول الله امتي یم، یو ځل به د هغه مخې ته ودرېږم، په کومو سترګو به ودرېږم، په کوم شکل به ورته ودرېږم که نه. صحیح مسلم کې روایت دی چې نبي کریم علیه السلام ته بعضې کسان را روان فرشتې به منځته شي، مه ورځئ. نبی علیه السلام وایي زه ګور دا زما امتیان دي را پرېږدئ چې راشي زما خواته. فرشتې به ورته تا ته څه کتل، دوی څه کړي؟ دوی خو ستا طریقه نه وه زده کړې، ستا طریقه له بل خوا نه وه، په ستا طریقې خو شرمېدل. ګیره ورته شرم ښکاره کېده چې کوم دی زه ګیره پرېږدم د 1,40,000 کم و بیش انبیاو یو واجب عمل دی او دی پې شرمېدو. نو پیغمبر علیه السلام به د شفقت سره د دومره لوی مهربانۍ سره په هغه ځای کې سحقا هلاک دي شي، مې را پرېږدې زما خواته هلاک دي شي چې دوی ته خو ما صحیح دا طریقې وه. نو بهر کې خبره مو دا کوله چې اطیعوا الله د الله امر دی، اطیعوا الرسول دا د الله امر دی. په دې امر باندې څوک عمل کوي؟ ډېر لږ خلک دي چې عمل کوي. نو تخلف د مامور د امر نه راتلی شي، الله امر کوي او څوک یې نه مني. او تخلف د مراد د ارادې نه نشي راتلی. تا چې اراده مراد امر ته واړو نو بیا خو به تخلف د مراد راتلی شي د ارادې نه، او سره دې نه چې دا نشي راتلی. نو څنګه ته ارادې ته امر وایې؟ کیفه وقد امر كل مکلف، امر کړی شوی دی هر مکلف ته بالایمان. او تا خو امر دې اراده کړه، نو چې اراده دې کړه نو اوس خو پکار دا و چې دا غوړ ایمان راوړي. وسایل واجبات دې ته امر کړی شوی دی باقي واجباتو باندې. ولو شاء كذا الله وخشي لا وقعد بدا واقع. والفعل والتخليق دا الله صفت فعل فعل کول تخلیق دا الله صفت ده. تعریف ذکر کی عبارتان عن صفت ازلیت، دا الله یو صفت ده ازلیه تسمى بالتکوین، ده تکوین ویش وسيجيب تحقيقه تحقيق مخرزي. اشکال دا پیدا کیږي چې دلته عبارت مشهوره خو خلق ده، نو تا خلق و دې نه وی چې دا هغه قضیه تخلیق او مزید وایي. دې جواب وي وعدل عن لفظ الخلق، ماتین عدول کو د لفظ د خلق او تخلیقی وي. وجه دا چې خلق دا مصدر د عام دا په معنا د مفعول سره راځي، مخلوق سره. بیا معنا دا و چې والفاعل کول والمخلوق، او مخلوق د الله صفت نه دی. نو ځکه د مصدر خلق په ځای باندې تخلیقی ذکر کو لشیوع استعماله فی المخلوق، دا زیات استعمالی مخلوق کی. والفعل والتخلیق والترزیق، او ترزیق دا ترزیق څه شی دی؟ او تکوین المخصوصات دا خاص تکوین دی صرح به. معنا دا ده چې دا فعل او تخلیق دا د الله یو صفت تکوین. د دې تکوین مختلف انواع دي. یو په دې کې ترزیق دی، تذلیل دی، اعزاز دی، اماته ده، احیاء، دا تمام د تکوین انواع دي. دا تمام د تکوین انواع دي. نو خاص دا یو نوع اولی ذکر شو چې ترزیق صرح به اشاره الى ان مثل التخلیق والتصویر، دې ته اشاره کوي چې دا تخلیق، تصویر، ترزیق، احیاء، اماته وغیر ذلك دا غون چې راوالي مما اسند الى الله تعالی چې الله ته اسناد دي. كل من هذا تمام راجع الى صفه حقيقيه، دا تمام راجع صفت حقيقيه ازليه قائمه بالذات چې قائم د ذات الله سره، وهي التکوین.
دا د الله یو صفت دی چې تکوین او دا نور د هغې انواع دي صفت یو دی چې تکوین دی لا کما زعم الاشعری دا سره ده لکه څنګه چې دا اشعری حضرت ګمان دی من انها اضافات و صفات للافعال اشعرین حضرات چې کوم دی و صفتونه مني تکوین مستقل صفت نه مني او دا وایي چې دا تکوین چې کوم دی نو صفت حقیقی نه ده دا صرف صفات اضافیه دي او صفات اضافیه کې تغییر راتلی شي ماتوریدیه تکوین مستقل صفت مني دلته دې تعبیر کوي کما زعم الاشعری د اشعری دا خیال دی لږ وروسته چې آلته د تکوین تفصیل ذکر کوو نو آلته به شارح د اشعری مسلک ته اعلان کوي نو دې وجې نه به ووایي کما قال څنګه چې ویلي د اشعری من انها اضافات و صفات دا صفات افعال اشعری حضرت صفات په دوه قسمه منقسم کوي یو ته صفات الذات وي او بل ته صفات الافعال وي صفات ذات دې ته وایي چې په دې کې تغییر تبدیل نه راځي او صفات افعال هغه ته وایي چې په دې کې تغییر تبدیل راځي صفات ذات دغه و صفتونه دي حیات دی علم دی قدرت دی اراده ده او سمع او بصر او کلام دا و صفتونه دي د صفات الذات وي په دې کې تغییر نه راځي او بل صفات افعال دي په کې تغییر راځي دا ترزیق او اماته او احیا دې ته صفات افعال وي دیم طریقې صدا سے تعبیر کولی شي صفات ذات دې ته وي چې د هغې ضد نشي راتللی په واجب تعالی کې ضد یې نشي راتللی علم دی خو جهل نشي راتلی قدرت دی خو عجز نشي راتلی او صفات اضافیه داسې وي چې ضد یې راتلی شي احیا او زیدین احیا راغله سبا مړې نو اماتت زیدین راغی ضد راغی ترزیق دی سبا ډوڼۍ درکوي چې کوم دی نو خیال کې راغلي خو د تبعیض راتلی شي دریمې طریقې سره داسې ویلی شي صفات ذات دې ته ویلی شي چې هغه په ایجاب او سد دواړو سره موصوف کېدی نه شي او صفات الذات داسې دي چې په هغې کې دواړه نه شي راتلی صرف یو به راځي هغه پکې دا تقسیم کوي او ماتوریدیه چې کوم دي هغه صفت تکوین هم په صفات د ذات پکې وایي نو اته وایي او دای انواع ذکر کوي